یو لوی مفتی اعظم پاکستان او د لوی مفتیان کرامو والد محترم مفتی شفیع رحمه الله چې دا چیف جسټس مفتی تقی صاحب دامت برکاتهم العالیه او د مفتی رفیع رحمه الله والد محترم دی د هغه په باره کې راځي اگر چې دا خبر هغه نه د ظاهره کړو د هغه نه بعد د هغه زوی چیف جسټس مفتی تقی عثماني صاحب دامت برکاتهم العالیه هغه دا خبره لیکلې ده وای زما والد محترم لاړو حج لا چلاړو او د حج نه بعد بیا د آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم روزه مبارک لاړو دا انسان چې کله د آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم روزه مبارک لاړ شنو د انسان عجیبه کیفیت وي چې پزله کې لګم ایمان موجود وي مفتی شفیع رحمه الله هم چې لاړو نو خلق ورتلل او د آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم جنگلی پس سوک ځان مگی سوک دیوالونو پس ځان مگی او دا رس جوړ دی مفتی شفیع رحمه الله او فرمایل وای زه داسې ودرېدم او سو قدمه کې د رسول الله مبارک د روضې نه لرې ولاړم او په آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم می درود مبارک وي وای اسې مې زړه راغله چې د نورو عاشقانو ته وګوره دوی خو ورځي د آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په جنگلی پورې ځان مګي او دغه د عشق اظهار کوي او مفتی شفیع دلته ولاړ دی د رسول الله مبارک نه لرې ولاړ دی اسې وی خپل نفس ملامت کړلم او خپل ځان سره مې دا سوچ وکړو چې جوړتا کې عشق نشته خلق هغه د رسول الله مبارک په جنگلو باندې ځان مړ کوي او دا غوبل شروع دی طریقه هم دا ده چلته ډېر په ادب باندې په وخت ډېر د ادب نه بکار اخلي صاحب ادب مدب اوس ختم شوی دی اوس چې ورشي کور ته به رنګ میلو کړي بس موبایل دی هغه کې به زنانو تصویران را دغه کړي هغه ویډیو پکې راځي ویډیو کال یې کړی وي نو ته به د رسول الله مبارک زیارت له ورځې د رسول الله مبارک سلام له به ورځې د داسې دا موبایل نیولي او چغې وایي دا وګوره که نه دا وایي د رسول الله مبارک زیارت مبارک دی دا د رسول الله مبارک روضه ده او چغې به وایي نه درود وایي نه سلام وایي ټول دقه غوغا شروع ده هغه د زنانو تصویرانو باندې په پاکستان نظر ولګي صاحب دومره بې ادبي زمونږ دا پښتانه هم کوي بهر حال ډېر د ادب مقام دی هغلته به ډېر په ادب ولاړې نو مفتی شفیع رحمه الله وایي زه داسې ولاړم وایي د قبر مبارک نه آواز راغی دا خو زمونږ عقیده ده چې آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل قبر مبارک کې حیات ته په حیات برزخی سره وای دا قبر مبارک نه دا आवाज راغی چې مفتی شفیع رحمه الله ته دا وی چې دا خلق زما د جنگلو پورې ځان مګي او ماته ځان را نږدې کوي خو یاد اوساته هغه خلق چې زما په سنت باندې عمل نه کوي اکو زما جنگلی پورې ځان مګي زما د روضې دیوالونو پورې ځان مګي هغه زمانه لري دي او هغه خلق چې زمانه ډیر لري دي زه په مشرق کې هغه په مغرب کې زه په شمال کې په جنوب کې په زرګونو میلونو فاصله سره زمانه لري دي خو چې زما په سنت باندې عمل کوي هغه ماته نږدې دي دا مو وایي چې دوی زما جنگلو پورې ځان مګي دا ماته نږدې دي نه ماته هغه انسان نږدې دی چې زما په سنت باندې عمل کوي نو رسول الله مبارک ته د نزدېکت ذریعم د آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنت باندې عمل کول
نن منګه په خپل ژوندۍ کې سوچ وکړو منګه د رسول الله مبارک څومره سنت ژوندۍ کړي پیژنو یمنا نن مسلمان ولې خوار شو مسلمان باندې کافر ولې مسلط شو د رسول الله مبارک سنت هم پرې خو دي ډاکټر شیر علي شاه نور الله مرقده هغه بیان فرمایي وای منګه لاړو فلسطین ته د فلسطین په دې علاقه کې وای منګه ګرځېدلو نو وای زه داسې روان وم را سره نور ملګري مو نو وای د شانه را پسې आवाज او شو چې یا سیخ وای ما داسې وکتل ورله سیخ په عربی ژبه کې دوی سیخ ته وای ما ورته وی چې زه خو سیخ نه یم تا ما ته دا سیخ ولې وی زه خو سیخ نه یم وای راته وی چې منګه خدا سي اورېدلې دي چې د سیکانو ګیرینو نو تام پټکی والے دی او ګیره دی د نو ما وی جوړته سیکه وای ما ورته دا وی چې تا ته دا پته نه لګي چې دا ګیره د آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت تا ته دا پته نه لګي چې دا پټکی د آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت وای راته وی چې نه ما ته خدا پته نه لګي چې آیا رسول الله مبارک ګیرم پرې خو دیوا آیا آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پټکی موالو ما ته خدا پته نه لګي ما ورته وی چې ګور د رسول الله مبارک داسې ګیره پرې خو دیوا داسې د رسول الله مبارک پټکی مبارکو داسې جامې به درنه اچولې دا خو د رسول الله مبارک سنت منګه ژوند کړي دي وای هغه ډیر زیات افسوس وکړي چې موږ ته ودا چانه دی خو نو چې یو انسان ته د سنت پته نه لګي د رسول الله مبارک د آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقې ورته پته نه لګي په داسې قوم باندې الله رب ذوالجلال کو اسرائیل مسلط کو او دغه يهود په مسلط کړه دا دغه خلکو د خپل لاس د لاس د آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت پرې خو دي هغه بیت المقدس هغه چې دا خانه کعبه مبارکه او دا مسجد نبوی نه بس د هغه مرتبه ده یو مونږ پکې په 50 زره باندې قبليږي په دغه بیت المقدس کې مسجد اقصی کې یو مونږ په 50 زره باندې قبليږي خدای دغه ځای خلکو ته دا پته نه و چې د رسول الله مبارک سنت څه دی د رسول الله مبارک شکل څنګه رسول الله مبارک ګیره پرې خو دیوا رسول الله مبارک پټکې والو ځکه به الله رب ذوالجلال يهود مسلط کړه چې تاسو د آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت پرې خو دي نن ما تاسو باندې خپل دشمنان مسلط نور دغه ډیر بیکاره قوم دی دا ډیر بوزدل قوم دی په دې باندې بیا چرته خبرو کو حکومت فلسطین والا وال خوري او فلسطین والا ذلیل شو د رسول الله مبارک په سنت باندې عمل پرې خو دی د هغه مجاهدین هم چې ویني د هغه خلک چې وای منګه د دین د پاره جنگيګو د اسرائیل د فوج او د فلسطین د فوج فرق نکېږي اغم ګره خرولې دم ګره خرولې اغم پینټ اچولې دم پینټ اچولې وان خو پیدا کړو چې د طالبانو په شانتي غټ غټ پټکی والیو د طالبانو په شانتي غټ غټ ګری پرې خو دی د طالبانو په شانتي لوی لوی زلف پرې خو دی بیا بتا کتلو چې دا اسرائیل والا دغه يهود فلسطین له خوالم راغلي ولې د رسول الله مبارک نه د یوم یاش په مسافت سره دشمن یریدو د یوم یاش په مسافت سره رسول الله مبارک بیان فرمای نصرت بالرعب مسيره شهرين الله رب ذوالجلال مال د یوم یاش په مسافت سره روب را کړی دی د یوم یاش په مسافت سره دشمن بناسي مانه بیریږي نن کو چا د آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حلیه جوړ کړلا د رسول الله مبارک په شانت شکل جوړ کو د رسول الله مبارک په شانت پټکی وو د رسول الله مبارک په شان ګیره پرې خودلا نو د یوم یاش په مسافت سره به دشمن یریږي
او دا فرضي خبره نه ده، دا واقعي خبره ده. اوس هم د افغانستان د طالبانو نه هغه امریکا یریږي. دا د یو میاشت مسافت نه ډیر مزل دی. امریکا ولی یریږي؟ طالبان را ولګېدل او د آقا انعامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنت باندې عمل وکړو. د الله رب ذوالجلال نه دعا ده چې موږ ټولو له د آقا انعامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنت باندې د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. دعا کې سم په عمل کولو توفیق راکړي. خپل رضا خپل دیدار نصیب کړي. حرمین شریفین دارو نصیب کړي. هر کارم د خپل رضا د پاره وګرځي. یا الله څوک بیماران دي ته ول شفا ورکړي. څو قرضداران دي الله ته د قرض نه خلاص کړي. چا روزګار ان شاء الله حلال روزګار ورکړي. چا اولاد ان شاء الله اولاد ورکړي. چا نارینه اولاد ان شاء الله نارینه اولاد ورکړي. حیا ژوندم نصیب کړي. به حیا نم اوساتي بې عزتۍ نم اوسات. یا الله چا څه مشکلات تمام مشکلات حل کړي. یا الله چا شریعت تمام شریعت پوره کړي. د خپل ملک دعا کې الله پاک پکې امن قائم کړي. دا من جنډې پکې الله پاک او خوځولې کړي. دین محمدي سره څوک هم امداد کوي په هر جام کې الله ته حافظ او ناصر شي. دین محمدي ته څوک هم نقصان رسي په هر جام کې الله تینس او نابود کړي. یا الله کو په مسلمانانو کې الله ته هدایت وکړي. کو د هدایت لایق نه وي الله هغه نیس او نابود کړي. یا الله زموږ د مدارس حفاظت وکړي. یا الله زموږ د تبلیغي مراکز حفاظت وکړي. یا الله زموږ د خانقاګانو حفاظت وکړي. یا الله زموږ د سنگر د مجاهدینو حفاظت وکړي. مجاهدین دعا کوي کې کوم ځای کې قید او بند کې الله ته د رهایی بندوبست وکړي. کوم شهیدان شوی الله ته درجات بلند کړي. اسلام غالب کړي. کفر مغلوب کړي. یا الله څنګه چې صلی الله علیه وسلم مخکې تا دغه نجس قومونه زموږ د آقا انعامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د لاس غلامان ګرځولو. یا الله هغه دور بیا راوسته کړي. اسلام غالب کړي. کفر مغلوب کړي. مردگان د اهل اسلام سره فاشلتهم قوم مغفرت نصیب کړي. صلی الله تعالی علی خیر الخلق محمد وعلى اله واصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم